خامخا کو چې چا یو کسدن یو فرض مونځ پرېښودو د دوزخ په دروازه د نوم لیکلی شوی دی به د دوزخ ته ځي په اسلام کې دغه سړي حصه نشته دی چې کوم سړی مونځ نه کوي نو مونځ مونږ باندې فرض دی دا نه زه مونځ کوم بس دین دا خو تا باندې فرض دی دا به کې روژه مونږ باندې فرض ده یو د رمضان مبارک فرض روژه یو مسلمان وخوړه چې دی ټول عمر لم روژې نیسي د هغې ثواب ورته نه میلاوي دومره عظیمه ګناه ده یو مفتی صاحب فرمایل چې چا یو د رمضان روژه وخوړه شپږ زره کاله به الله دې ته په جهنم کې غوټې او سزا ورکړي چې تا یو روژه خوړلې یو سړي باندې حج فرض شو او دی حج ونه کو الله پاک به د مرګ په وخت کې به ورته فرشته راځي او دې سړي ته به وایي چې ځان دپاره مرګ خوښ کا یهودي مړ کېدل غواړي او عیسایي مړ کېدل غواړي عمر رضی الله عنه فرمایي چې دا سړی په اسلام کې نه مړ شوی چې د باندې حج فرض او د حج ونه کو د الله دا خو رضا دا نه کړ نو دا په دې باندې بعضې وخت خلک یو توت کې ناست چې زه خو مونځ کوم او روژه هم نیسم او حج هم کړی ته مانه څه غواړې تا نه مونږ دا غواړو چې ته به د دې لپاره خواري کې چې ټول خلک په مونځ باندې راشي حج باندې راشي روژه باندې راشي زکات باندې راشي یو سړي باندې زکات فرض شو او د مال نه زکات ونه ویستو دا مال به دته د قیامت په ورځ د مار په شکل باندې واچولی شي ګنجې مار او ګنجي مار دغه لیکلی دی وایي چې دا د زهرو نه ډېر زیات ډک او دله به چې کوم دی ورته وایي چې دا ستا اعمال و چې زکات به ترې نه ورکړو او په جهنم کې به دا سپین او صدر دا به چې کوم دی یعنې ګرمیږي او چې کوم دی سرکي ورته ته به داغونه ورکړي نو دې لپاره دې باندې ذهن لږ مونږ بیا مثال ورکولو چې مسلمان به په څه پېژني مسلمان به بدی دی به مونځ کوي روژه به نیسي حج به کوي زکات به ورکوي د اسلام د شریعت دی به پابند دي وایي فوجي به په څه پېژني فوجي د هغه خپل لباس دی جامې دي او ټوپۍ به سر کړي دلته رنګونه لګېدلي بوټان یې چوري وي ټوپک ورسره وي او چې کوم دی د هغه یو خاص لباس وي په دې باندې د فوجي پہچان کېږي او د فوجي کار سره لړۍ مسلمان په دې پېژندی شي مونځ روژه حج زکات د شریعت پابند د الله احکامات د نبی طریقې دی به د اسلام نمونه وي د ده کار سره د ده کار تبلیغ دی د ده کار څه چلیږي په دې باندې ځان پوه کوي دی به د دین خواري کوي او بیا ویل په صحابو په تاریخ کې به دا څوک ثابت نه کړي چې یو سړي ایمان وړی وي د نبي اسلام په دور کې اسلام کې داخل شوی صحابي او بیا هغه د تبلیغ کاري چې چا به اسلام قبول کو باقاعده به بیا دې دپاره خواري کوي نن مونږ خلک وایي یاره بس مانه دا تبلیغ والا مانه څه غواړي زه خو مونځ کوم مونږ تا نه وروره دا ورکوو چې زه د نبي اسلام امتي بل نبي به راځي نه د نبوت دروازه بنده شوې ده کار نبوت الله مونږ ته حواله کړی دی یو ځای کې الله صفا فرمایي قل هذه سبیلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني الله با کوئی د دې ته ووایه قل ووایه دې ته هذه سبیلي چې دا زما لار ده ادعو الى الله ځان الله ته خلق رابلم په بصیرت سره علم سمج فهم سره او ورته وایي چې دا زما کار دی او څوک چې ستا تابعدار دی الله پاک وایي دا د هغې او من اتبعني من آمن بي چې چا په ما ایمان وړی دی دا د هغه هم ذمهداري ده یو تفصیل لیکلي نو تبلیغ کار د دې امت د ټولو مسلمانانو فریضه ده په دې باندې ځان پوهېدل پکار دي حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه فرمایي چې خوږ نبي علیه السلام قسم وخوړو اسم د نبي علیه السلام خبره دا د کاڼي نه مضبوط او کرخه ده او په هغې کې ذره برابر شک نشته دی الله رښتونی دی د الله نبي رښتونی دی ایمان دې ته ویلی شي چې دنیا کې به د الله او د الله رسول خبره رښتیا ګڼي دا ایمان دی حذیفه رضی الله تعالی فرمایي چې خوږ نبي علیه السلام قسم وخوړو چې تاسو امر بالمعروف نهی عن المنکر کوئ د دعوت تبلیغ کار کوئ ورنه الله ور باندې خپل عذاب مسلط کړي او تاسو بیا دعا غواړئ دعا به مو نه قبلي یو حدیث کې راځي چې که تاسو امر بالمعروف نهی عن المنکر نه کوئ د دعوت د تبلیغ کار نه کوئ د قرآن د وحي د برکاتو نه به محرومه شئ نو تبلیغ کار دی کې ثواب هم دی په نه کولو کې سخت وعیدونه راغلي دا زموږ ذمهداري ده او تر اوسه پورې دا کار نه کړی دې باندې توبه وباسو دا زموږ په ذمه دا کار الله لګولی دی یا ساتئ بعضې وخت کې بعضې خلک یو سوچ کوي چې زموږ محلي ته جومات راغلی دی وایي خلکو ته چې تبلیغ کار وکوئ او دا د تبلیغ کار دا قرآن نن نه 1400 کاله وړاندې نازل شوی دی اوره دا اوس هجري بدله شوه نن درېم چې کوم دی محرم دی 1445 هجري شروع شوه زموږ د نبي علیه السلام د وفات کېدو 1415 کاله وشو څومره شو جي 1415 کاله دغه نبی علیه السلام چې هجرت وکړو نو 10 کاله ژوندی و نبی علیه السلام د نبوت د هجرت په 11 کال باندې په 12 ربیع الاول باندې وفات شوی دی